دا بل نولې غوندې چې ګرځي را ګرځي دغه دا خبیث شاهد په نوم دی که څه دی دا عقیدتاً پنجپیری دی دا ټول زنادقه را جمع شوي دي ته خو بیا راشه ته نه ځان سره د یو شیخ هم راوله دا چې په چا نازېږي او دا څوک دادونه درکوي یو شیخ دې م راوله او زما درته کلم کله چیلنج دی ما ته راشه پتې دي د هغې جوابونه را روان دي دا خو یا مونږ مقدمه کې لګیا یو دا مسلې خو داسې نه دي چې په یو ورځ کې ختمیږي مسله مونږ شروع کوو A to Z ټوله ختمو صفا کوو خبره څومره مطالقات چې دی هغه ټول چیړو بیا په تعویض اجرت اغستل دمونه کول اجرت ټاکل دا ټولې خبرې به صفا کوو داسې نیمګړې مسلې به نه صفا کوو پوه شو په خبره او کم چې پکې دا ګڼکپان دي یا کم چې دا میډیا والا دا بعضې فاسقان فاجران دي دا چې د ځان غوندې فاسق فاجر راګیر کی او ورته خپله اخته او عمر لیږلي په هغې ذریعې سره ترې ریکارډ کړی او بیا د خپلې خور او د مور هغه ریکارډ هم په نیټ کې ورکوي چې دې سره دې دا حرکت کړی او دې سره دې دا حرکت کړی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه هغه کسان چې د بېحیایۍ خبر خورول غواړي هغې دپاره عذاب علیم دی عند الله رزیل هغه یو فاسق سړی یو غلط حرکت یې وکړو تی په څلور کنج دنیا کې خورول غواړي او دې ته بیا د جهاد لقب ورکول غواړي عظیم د هغه نه لوی فاسق خو ته په دغه حرکت به هغه دومره نی ګناهګار شوی څومره چې د دغې حرکت په خورولو فاسقه ته ګناهګار شي او بیا دې ته لقب د جهاد ورکې او بیا لاندې په کمنټونو کې ورته دغې ملحدینو زنادقو وهابیانو پنجپیریانو لیکلي چې فلانی خان صاحب ډېر ښه جهاد دی روان کړی د مشرکانو په خلاف او د شرک په خلاف تکړه شه الګیا دی فسق کوي ګمراهي خوروي د بېحیایۍ خبرونه خوروي او ته وله داد ورکوه هغه هم په دې کافر ګرځېدلی او څوک چې داد ورکوي د هغه نه غټ کافر پیدا ګرځېدلی دی پوه شو په خبره ځکه کار د دواړو د ګناه دی او ګناه ته د جهاد او د ثواب لقب ورکول نو کفر چې دا نشي نو کفر توري که سپیني یاره وي میډیا والا ډېر ښه جهاد روان کړی خو هغه هم فاسق دی کم ګڼکپ پسې چې ورغلی او بیا پې نوم د پیرانو به دی ورته دې لیکلي چې یو بل پیر ګیر شو یو بل پیر پیدا شوی او یو بل پیر هم داسې حرکت وکړو پیر نه دی ستا غوندې پیداګیر دی فاسقه تا هم لاس کې دا شی نیولی میک د معاش او د خپل رزق د حصول یو ذریعه دی ګرځولي د بېحیایۍ اخبار په دنیا کې خوروه په هغې باندې پیسې حاصلوه سپورټ حاصلوه یو څو ډالرو دپاره دا فسق کوه ته خو حق پرست عالم او حق پرست پیر ته ورشه حق پرست تعویزګر ته ورشه چې دا سراویل درته په دې اوږه باندې ږدي که نه ږدي خو امیان او فاسقان او ګڼکپان دې رانیولي په هغې باندې برید تاووه بعض فاسقان پکې د ځان نه ښځې جوړې کیږي په دې خو صریح حدیث راغلی هغه سړو باندې د خدای لعنت دی نبي علیه السلام فرمایي چې هغه متشبهین بالنساء د خپل ځان مشابهت د زنانو سره ورکوي سلو پټم ورته په سر کي برېت هم ورته وخوري ځان نه منونه جوړ کي او بیا لاړ شي تعویزګرو سره ناست دي زه زنانه یم او تعویز ته راغلی په تا لعنت ورېږي خبیثه ملعون خو تی لعنتي خو تی په نس د حدیث په تا لعنت راغلی لوی فاسق فاجر خو تی لګیا ده نو نه موږ د دغې کوډګرو تعویزګرو فاسقانو حمایت کوو عام ټول زنات او زناکاران دي عام ټول ګڼکپان دي خوشي کوډ منترونه لیکي موږ د هغې قایل نه یو خو دا چې د پیر نوم ورباندې بدې د مشایخو نوم ورباندې بدې او دا د بېحیایۍ خبرونه په دنیا کې خورې نو میډیا والا دا د جهاد نه دی تون لعنت په تا شه او ستا په دې حرکاتو شه او دا چې څومره وګورې دا بدعقیده که دغه د چارسدې والا یو فاسق دی عقیدتاً پنجپیری دی پنجپیریانو سره ناست دی د هغې دربارونو ته ورځي او د هغې صفتونه کوي د قرآن دومره خدمتونه پکې کېږي شوي دا بل نولې غوندې چې ګرځي را ګرځي دغه دا خبیث شاهد په نوم دی که څه دی دا عقیدتاً پنجپیری دی دا ټول زنادقه را جمع شوي دي ته خو بیا راشه ته نه ځان سره د یو شیخ هم راوله دا چې په چا نازېږي او دا څوک دادونه درکوي یو شیخ دې م راوله او زما درته کلم کله چیلنج دی ما ته راشه په تعویز د اعتراضي جواب در کوم په شکرانه د اعتراضي جواب در کوم
د جناتو د پاسولو د حاضرولو دی اعتراضي راشه جواب در کوم په حدیث کې درته امثله پیش کوم تراشه درته وخایم په خبره باندې پوښ پاتې شو ګڼ کپان تعویزګر زه د هغې دفاع نه کوم خو دا ستا کار ټیک نه دی ته خو ډال دې دا ګرځولې بانه دې دا ده او د حقیقي شي نه ورباندې انکار کول غواړي حقیقي خلک ورباندې بدنامول غواړي او دا د زنادقو یو چال روان دی زمونږ په دې ملک کې ښه زمونږ استاد صاحب ضیاء الله مولوي صاحب د باجوړ نور الله مرقد هغه به فرمایل وی کله کله دا وهابیان او پنجپیریان داسې یو کار وکړي د زیارتونو د بدنامولو په خاطر یو خپل کس راولیږي او زیارت کې کینی منجوري کی هغه ته وی چې مونځ مه کوه اودس مه کوه ګیره وخرایا دلته چرسونه سکا دا ټول بیکاره و دا لهو حرکات شروع کا او سموده پس چې دلته د خپل کس مشهور کی یو بل کس ورپسې راولیږي خو په داسې ورځې راولیږي چې هلته ګڼه ډېرې نو هغه ودرېږي او خلکو ته وایي چې ګوره دا زیارتونه دا د شرک ډېر دي وګوره دا چرسونه پکې دا خلک څکي وګوره دا ملنګ مونځ نه کوي خپل کس کېنولی وګوره دی مونځ نه کوي وګوره د په غاړه دا ټولې مرۍ چولي دا 200 ګوتمې په ګوتو کړي دي وګوره ګیره خرولې ده او زنانه را جمع شوي دي میلې جوړې دي نو یو سیټ ته راولیږي بل سیټ ته ورپسې بل کس رالیږي او په هغه بدنامول کوي دا خپله دغه خلک دي په زیارتونو کې پنجاب کې اکثر شیعاګان ناست دي او بعضې غالیان بریلیان ناست دي اول ته چې کم بدعات او شرکیات شروع دي قبرونو ته بعد سجدې هم خلک کوي په خبره باندې پوښ نو دا زنادقه ورشي زمونږ د علاقو وابیان او پنجپیریان دې ته ویډیوګانې وکړي او بیا نیټ ته ورکړي ورسره لیکلي چې د پیرپرستو د بریلیانو د اهل سنت وګورئ که نه د زیارتونه دي او دا پکې شرکیت شروع دي هلکه هغه هم ستاسو د کور خلک دي څنګه چې ته بېدینه شیام بېدینه دی ستاسو د کور خلکو دغه حرکات کړي موږ د هغې د جواز د سره هم قایل نه یو پوه شوې په خبره نو غرض مې دا دی چې دا یا موږ مقدماتو کې روان یو ښه دا مقدمه ده یا متعلقات د دې مسلې به بالتفصیل دا ټکې ټکې به چیړو که څوک پې خوشحالیږي الله دې سم خوشحالېږي او که د چا پې زړه چوي خدای دې پړه کوچوي چې بس کیسه ختمیږي خو حق وینا د موږ د چا د یری دا پرېښودی نه شو په خبره باندې پوه